بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو چا سوال لګلې دی چې د زمونږ په خوا کې د پیر سیف الرحمن مریدان دي، هغه وایي چې د تبلیغ د عوامو جایز نه دی. د دې جواز څه دی که نشته دی؟ اوله خبره خو زه د عرض کومه چې د پیر سیف الرحمن او د ده مریدان خلفا دا بریلیان دي او د اهل سنت والجماعت څخه خارج دي او گمراهان دي. الله د دې فتنې نه د امت حفاظت وفرمایي. د دوی د بریلیانو کېدلې باندې مستقل دلایل موجود دي او موږ مخکې هم په دې باندې تفصیل بیان کړی دی. هغه ویډیو موجوده ده د دې چې پیر سیف الرحمن او د ده خلفا بریلیان دي که نه دي. د دې بریلیت کېدلو یو دلیل د دوی دغه هم دی چې دوی په هغه مسایلو کې چې کوم د بریلیانو دي بریلیانو سره توافق لري. بریلیان چې څنګه په تبلیغي جماعت باندې اعتراضونه کوي، داسې دغه خلق هم په تبلیغي جماعت باندې اعتراضونه کوي. تبلیغ د عوامو او موجوده زمانې کې چې د کوم مونږ تبلیغي جماعت لګیا دی، د علماء دیوبند د دې ټولو اجازت ورکړی دی. د سیفیانو ته پکار دي چې لږ ځان کې حیا پیدا کړي. دوی په کومه ژبه باندې په کومه خوله باندې دوی ځان ته دیوبندیان وایي. راشئ زه یو څو آیتونه او د قرآن آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثونه درته بیانوم. قرآن مجید کې الله جل جلاله په سورہ فصلات کې آیت نمبر 33 کې فرمایي: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الله جل جلاله وعم نواله ارشاد فرمای: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. باغ سړی نه خپل خبره بهترینه خبره د چا کې دی چې کوم سړی الله طرف تر بلنه کوي. دا دې آیت لاندې امام ابن کثیر هم لیکلی دي، روح المانی وال هم لیکلی دي، امام قرطبی هم لیکلی دي، نورو تفاسیر هم لیکلی دي. فرمایي: وهذه عامة في كل من دعا الى خیر. چې دغه آیت عام دی، د علماو سره خاص نه دی. دغه آیت عام دی، هر اکثری ته شامل دی چې کوم خیر طرف سره بلنه کوي. دا د قرآن آیت ما درته تیر کړو. دا الله جل جلاله فرمایي. او بیا په سورہ توبہ کې په آیت نمبر 71 کې الله جل جلاله فرمایي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. چې ایمان والا نران او ایمان والا ښځې دا په خپل منځ کې د یو بل سره ملګري دي، اولیاء دي، او دوی دعوت ورکوي، حکم کوي، امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر. دلته الله جل جلاله پکې دا قید نه دی لګولی چې عالمان چې نه، والمؤمنون والمؤمنات، مؤمن عالم ته هم وایي او غیر عالم ته هم وایي. او بیا بل ځای کې الله جل جلاله وعم نواله فرمایي. سورہ یاسین کے آیت نمبر 20 کے اللہ فرمائی: وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اللہ جل جلالہ یو کلیتا خپل پیغمبران ورلیږلیو. هغه پیغمبران چې کله ورغلل او دوی ته د الله طرف ته بلنه وکړله، دوی الله طرف ته وبلل، نو هغه کلي والخلق دوی مخالفین شول او انبیاو ته دمکیانې ورکړې او اخر تر نتیجه دا راغله چې انبیاو ته قتل دپاره دوی تیار شول. الله فرمایي: وجاء من اقصى المدینة رجل. راغی ورته د کلي آخري حصې نه یو سړی، رجل یو سړی، یسعى په منډه را روانو. قال او دا خبره ورته وکړله: اتبعوا المرسلین. کلي خلکو ته وویله چې تاسو د پیغمبرانو اتباع وکړئ. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دا هغه خلک چې تاسو نه اجرت نه غواړي، تاسو نه څه غواړي نه، وهم مهتدون، دوی په هدایت باندې دي. لکه تبلیغ وایي چې تا نه څه غواړي نه. دلته الله څه فرمایي؟ رجل چې یو سړی راغی، هغه سړی عالم نو که دا
تبلیغ دې پاره دا ضروري چې هغه به عالم وي نو په کار داسې وایي چې الله ویلي وایي الله پرې رد کړی وایي چې د دې سړي دغه عمل صحیح نو او تفاسیر لیکلي دي قرطبي هم لیکلي دي روح المعانی هم لیکلي ټولو تفاسیر لیکلي دي چې هغه سړی عالم نو کان نجارا هغه ترکاڼو هغه به کاروبار کولو هغه عالم دین نو الله څه فرمایي چې دا خبره زاوه چې خلکو ته ویل کلی خلکو له ویل چې تاسو د انبیاء اتباع وکړئ ولې نن چې تبلیغ ول دا خبره کوي چې د الله احکامات ته راشي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې له راشي نو دوی د تبلیغ ناجایز دي او دې سړي په باره کې الله څه فرمایي دې سړي کلی قوم خلکو له دعوت ورکړه وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون آیا ما باندې څه شول چې زه عبادت نه کوم د هغه الله چې زه پیدا کړی یم او هغه طرف ته به تاسو ټول ورځئ ااتخذ من دونه آلهة ان یردني الرحمن بضر آیا زه هغه رب په مقابل کې نور ځان ته معبودان وګرځوم که چېرې ما ته الله څه ده بد اراده وکړي لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون بد الله په مقابله کې ما ته چاهي څوک هم څه پیدا نه کړی راکوي او نه ما د الله د عذاب نه ساتلی شي انی اذا لفی ضلال مبین د الله نه علاوه که ما د بل چا عبادت وکړو نو زه خو به ډېر په ګمراهۍ شو انی آمنت بربکم ما خو ایمان راوړلی دی د ستاسو په رب باندې فاسمعون تاسو هم زما خبره واورئ اکلی والخلق په ولګېدل هغه چې کوم نجارو هغه رجل چې هغه سړی و عالم نو خو کلي خلکو له دعوت ورکړو نو کلي خلک په ولګېدل هغه یې قتل الله ته فرمایي قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله فرمایي چې هغه سړی چې کله دوی قتل کړو هغه سړی مونږ وبخه او هغه مې جنت ته داخل کړ او هغه سړي وویله بما غفر لي ربي وجعلني کاش چې زما قوم هلته هم دا خبره معلومه وای چې رب دې ما سره څه معامله وکړه نو آیا که چېرته دا تبلیغ دپاره دا ضروري چې ته به عالم وي دا درس نظامي به دې ویلي او بالکل مونږ دا وایو چې کم از کم دومره ضروري ده چې د کومې خبرې ته تبلیغ کوې هغه خبره ته عالم دا ضروري نه ده چې تا به صرف هم ویلي تا به نحو هم ویلي تا به فقه هم ویلي تا به اصول فقه هم ویلي تا به حدیث هم ویلي اصول حدیث به دې هم ویلي درس نظامي به دې مکمله ویلي نه 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 دا غلطه خبره ده حدیث د بخاری دی الله رسول فرمایي امام بخاری رحمت الله علیه په ډېرو ځایونو کې د حدیث نقل کړی دی الله رسول فرمایي بلغوا عني ولو آیة تاسو دې معنی بل ته ورسوئ بل ته تبلیغ وکړئ ولو آیة اگر که یو آیت والی تاسو ته نه معلوم اگر که یو آیت والی نه عمدۃ القاری کې علامه عینی او په فتح الباری کې حافظ ابن حجر العسقلانی دا دواړه لیکي ولو آیة ای واحدة لیسارع كل سامع الى تبلیغ ما وقع له من الآیة ولو قل وای دلته الله رسول آیتن ذکر کړی دی د دې نه معلومیږي لیسارع كل سامع چې هر هغه سړی چې حدیث اورېدونکی هغه به جلدي کوي د بل ته د رسېدلو كل سامع عالم نه دي پکې ویلي چې لیسارع كل عالم معلومیږي دغه چې تبلیغ صرف د عالم سره خاص نه دی تبلیغ عامي سړی هم کولی شي او بل ځای کې الله رسول فرمایي امام بخاری دا حدیث په ډېرو ځایونو کې نقل کړی دی حجة الوداع په موقع باندې الله رسول صلی الله علیه وسلم ټولو صحابهو ته ارشاد فرمایي فلیبلغ الشاهد الغائب تاسو کې چې کوم شاهدین دي حاضرین دي هغه د دین د غایبینو ته ورسوي فلیبلغ الشاهد الغائب دلته الله رسول شاهد څخه استعمال کړی دی او عمدۃ القاری کې علامه عینی وایي چې المراد بالشاهد الحاضر فی ذلک المجلس چې شاهد نه مراد عالم نه دی شاهد نه مراد هغه سړی دی چې څوک هم په مجلس کې حاضر وي که هغه عالم وي که هغه غیر عالم وي
او امام بخاری وایي چې وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما به فرمایي فوالذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته، چې ما د افزاد باندې قسم نه چې چا د قبضه قدرت کې زما ځان دی، الله رسول دغه وصیت کړی دی ټول امت ته چې تاسو به دین د غیبینو ته رسوئ. آیا اوس د الله رسول په امت کې صرف علما شامل دي که عوام هم پکې شامل دي؟ دا څنګه یار تاسو د جهالت او خبرې کوي؟ بل دی چې الله رسول فرمایي، بل دی چې الله جل جلاله فرمایي. الله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم می دوی په زمانه باندې چې ټول انسانان په خاطرې کې دي، ټول الف لام استغراقي، ټول انسانان او دې خاطرې نه څوک بچت دي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دې خاطرې نه هغه څوک بچ دي چې په چا کې څلور خبرې، اول دغه چې ایمان لري، دوم دا چې عمل دروسي، او دریم دغه چې تواصي بالحق کوي. دوی په خپله خطبات الرشید کې مفتی رشید احمد لدیانوي صاحب رحمت الله علیه د دې معنا دا کړې ده چې دوی بل چاته د عقایدو او د عملو تبلیغ کوي. وتواصوا بالحق الله صرف دغه نه دي ویلي چې دغه د عالمانو دپاره دی، که قرآن او حدیث مکمل ورسره علم وي او که نه وي ورسره، دا خو د جهالت خبرې دي. مونږ دا وایو چې تبلیغ یو عام دی او یو خاص دی، او کاش دا تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے مفصل جوابات شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھلے دي په جرګې کې اسکال نمبر 6 دغه دی چې وایي چې تبلیغ علما کے کام ہے جوهلا کا نہیں. حضرت د دې تفصیل سره جواب ورکړی چې تبلیغ د علماو کار دی صرف د عوامو کار هم دی. راشي او بیا په دې کې حدیث نقل کړی دی چې د بنو عبد قیس چې کوم وفد راغلی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته، هغه خو عالمان نو، او په دې باندې امام بخاری باقاعده باب تړلی دی، باب تحریض النبی صلی الله علیه وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الايمان والعلم ويخبروا من وراءهم. او څومره صحابه کرام به چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به دوی حاضرېدل، نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله ایمان راوړو الله رسول به دا ورته ویله چې اوس دغه ایمان بل چاته رسوه. آیا چېرته هم الله رسول خدا نه دي ورته ویلي چې ته کښېنه په جومات کې، ته کښېنه په مدرسه کې، اول ټول علم حاصل که، اول صرف ووایه، اول نحو ووایه، اول منطق ووایه، اول دغه علوم ووایه، نو ته به پاس بل ته هغه رسوې. دا څومره د جهالت خبره ده. اللہ فرمائی بلدائی کی سورہ آل عمران کی اللہ فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت تاسو بہترین امتی اخرجت للناس دا خلق دا فیدے دے پارا منگر رستلی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو حکم کوئی، تاسو امر بالمعروف کوئی او د بد نه منع کول کوي. کنتم خیر امت دا دې آیت لاندې امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې د امام زجاج قول نقل کړی دی، وایي چې هذه ظاهر الخطاب فيه مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عام في كل الامه. وایي چې دا آیت کې خطاب اولین خطاب چې دی هغه صحابه کرامو ته دی، خو دغه آیت عام دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر امتی ته دا شامل دی، هر امتی ته دا شامل دی. او بل ځای کې امام قرطبی رحمت الله علیه سوال، امام قرطبی رحمت الله علیه د سورہ العمران آیت ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، چې بشک هغه خلک چې کوم انکار کړی دی د الله د آیتونو ویقتلون النبیین بغیر الحق، او دوی باندې حق باندې انبیاء علیهم السلام قتلول، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، او دوی به هغه خلق قتل کول چې کوم به دوی ته انصاف حکم کولو. دا دې تفسیر کې امام قرطبی رحمت الله علیه لاندې وایي فجعل الله تعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين، فدل على ان اخص اوصاف المؤمنين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، کہ اللہ جل جلالہ دا مسلمان دا مومن او دا منافق په مابین کې دا فرق ګرځولې دي
چې مؤمن به امر بالمعروف او ناهی عن المنکر او منافق سړی دغه کار نه کوي. نو آیا د منافقت نه به صرف علما ځان بچ کړي که عوام به هم ځان بچ کړي؟ بیا راشه حدیث د الله د رسول دی. الله رسول فرمایي صحیح مسلم شریف کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کړی دی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. په تاسو کې چې څوک هم بد کار وویني ګناه کار وویني هغه ته پکار ده چې په لاس سره یې منع کړي. که په لاس سره یې طاقت نه وي نو بیا یې په ژبه ورته ووایي. که دومره هم طاقت نه لري نو په زړه کې دې بده وګڼي. د ایمان ټولو نه کمه درجه ده. د دې حدیث لاندې مولا علی قری رحمت الله علیه په مرقات کې وایي ولفظ من لعمومه شمل كل احد رجلا او امرأة او عبدا او فاسقا او صبيا مميزا. الله رسول فرمایي من رأى چې څوک هم بدکار وي هغه ته پکار ده چې په لاس سره منع کړي. مولا علی قری وایي چې دې آیت دا حدیث کې د لفظ من عام دی او دغه شامل دی هر انسان ته، که هغه نر وي که هغه ښځه وي که هغه غلام وي که هغه فاسق وي او که هغه صبي ممیز ولې. او بل ځای کې مولا علی قری رحمت الله علیه د دې لاندې د امام نووي قول نقل کوي ولا يختص ذلك باصحاب الولایات بل هو ثابت على احد المسلمین. چې د من را منکم منکرا دغه حدیث د بچهانو سره خاص نه دی، د په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده. بل هو ثابت على احد المسلمین. آیا په د مسلمانانو کې صرف علما داخل دي عوام پکې شامل نه دي؟ او مونږ دا وایو چې کم از کم دومره پکار ده چې ته د کومې خبرې بل چاته تبلیغ کوې چې د کومې خبرې ته بل چاته تبلیغ کوې د هغه خبرې تا سره علم وي. لکه د تبلیغي جومات والا دوی ته اصول پر اعلان کې د مشرانو د طرف نه دا بیانېږي چې تاسو به 6 لمبر بیانوئ او 6 لمبر دوی ته اول ور زده کړي نو پس ته یې په بیانې. او ځنه خلک وایي چې لکه صوفیانو ول شیخ غلام حضرت دوی ورته شیخ الاسلام وایي، نابغه عصر وایي او مجدد ملت وایي. هغه کتاب لیکلی دی تصریحات نابغه کې یو باب په دې باندې هم دی تبلیغ الجاهل والنساء. د جاهل او د ښځې تبلیغ کول. د ښځې په تبلیغ باندې زموږ مستقل یو بیان موجود دی چې الحمدلله په نصوص د قرآن او د حدیثو سره ثابت دی او ټولو علماء دیوبند متفقه فیصله ده چې جایز دی. او هغه وایي په تصریحات نابغه کې شیخ غلام حضرت وایي چې ولی تبلیغي 3 شرایط تبلیغ دپاره 3 شرایط دي. اول شرط پکې دغه دی چې تبلیغ دپاره اول شرط علم دی، عمل دی، چې کومه خبره ته کوي نو په هغې باندې د عمل او دلیل یې څه پې راوړی دی لم تقولون ما لا تفعلون. ما ویله چې خیر دی د ستا شیخ الاسلامي ته د سلام وي کم از کم چې دلته د دومره تفاسیر خو دې کتلي وایي که نه، کم از کم روح المانی خو دې کتلی وایي که نه، کم از کم چې بیا مخکې دې تشریح څه کړې ده وایي چې کوم سړی د کومې خبرې تبلیغ کوي بل ته دعوت ورکوي نو په کار ده چې کوشش وکړي هغه خپله هم په عمل کې راوستول. په کار خو داسې وه چې د ستا عبارت به داسې وایي که نه چې تبلیغ دپاره اول شرط جهد د عمل دی نه کې عمل او دوم شرط پکې حکمت دی. ما ته یو هغه وایي یو رسیفي وایي جی علمګیري لیکلي دي چې تبلیغ دپاره 15 شرایط دي. نو ما ورته ویله چې زه د ستا د شیخ الاسلام غلام حضرت ومنم هغه وایي چې 3 شرایط دي. دا د علمګیري ول ومنم علمګیري ول وایي چې 15 شرایط دي او د ستا شیخ غلام حضرت وایي چې 3 شرایط دي. نو زه د چا ول ومنم؟ او پکې شرط یې څه لګولی دی؟ یو شرط یې پکې علم هم دی او علم نه دوی مراد څه اخلي؟ علم نه دوی مراد دا اخلي چې بس د درس نظامي چې ویلي چې عالم وي صرف او نحو ویلي راشه زه تا ته د علم مطلب بیانومه دا راشه زما په لاس کې مرقات المفاتیح ته باب الامر بالمعروف ته چې شرح د مولا علی قری ده په مسکات باندې د هغې 9 جلد او صفحه 329 باندې ده دا چپ کړې امدادیه ملتان والو ده. هغه فرمایي
ثم انه كان يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف شيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل مسلم عالم بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد فلم يكن للعوام مدخل فيه. دام الله لقری مرقات وللی کی وای کی کم از کم پکار دغه دا چې کوم سړی د کومې خبره تبلیغ کوي نو دا هغه عالم وي دا ورته ضروري نه ده چې سره ټول علم وي. او دی روح المانی ولې کلی دي روح المانی ولې کلی دي چې عالم پکار دی لکه روح المانی ول دا غو نه دي لیکلي کنه چې عالم چې دغه ټول علوم عالم چې د درس نظامی راشه روح المانی ول زجر تخیمه روح المانی ول سوی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. دا دې آیت لاندې تفسیر روح المانی کې علامه لوسی رحمت الله علیه وایي واستدل بالآیة على ان العالم بالحق يجب عليه اظهاره ويحرم عليه كتمانه. چې چاته د حق وا خبره هم معلومه چې څوک هم د حق عالم وي دا نه دی ویلي چې درس نظامی عالم وي دا حق خبره حق خبر آیا د الله احکاماتو باندې عمل کول او د رسول د طریقې لاندې خپل زمدین تیرول دا حق خبره نه ده د غوار چې ته معلومه ما ته یو مولا وایي چې نو عامي سړی به څنګه تبلیغ کوي ما لکه یو سړی لګېد په زنا باندې او عامي په ویني نو عامي به دا نه ورته وایي چې تاسو د زنا ما کوئ. یو پلار دی هغه روان دی جومات ته علم یې نه دی کړی درسې نو زمینه ده ویل هغه خپل بچي ته به نه وایي چې رضا ما سره جومات ته لاړ یاره څنګه د دې زمانې کې جاهلان را پیدا شوي تاسو خو. بهرحال روح المانی ولا وایي چې د دې آیت نه معلومیږي چې یو سړی وا هم حق خبره پیژني د یوې حق خبره عالم وي د باندې واجب ده چې هغې حق خبره اظهار وکړي او د باندې حرام دي چې هغه حق خبره دی کوي. اور راشه دا کفایت المفتی دے نهم جلد دے اور صفحہ 323 دے اور کتاب و سیاست کے مفتی کفایت اللہ کے مفتی اعظم ہندوستان ورته ویل کیږي هغه وایي جواب ورکوي سائل ته ورته وایي چې دینی احکام کی تبلیغ بقدر علم کی جائز ہے د دینی احکامات و علم بقدر د علم جائز دے. او بیا په کفایت المفتی کې په دویم جلد کې او په صفحه 73 باندې په کتاب العلم کې وایي پورا تفصیل لیکلی دی چې تبلیغ دپاره مکمل علم ضروري نه دی تبلیغ دپاره دومره ضروري دی چې کومه خبره ته بل ته کوې نو هغې علم چا سره وي. او که چېرته د تبلیغي جماعت په غلطه رار روان وایي چې شیخ غلام حضرت جي آثار په نقل کړي دي چې مصنف ابن ابي شیبه کې روایت دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو سړی په مسجد کې وعظ کو نو حضرت علی ته پوښتنه ځنې کوي تپوس ځنې کوي چې تا ته ناسخ او منسوخ څه پیژنې او ته چې نه ورته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې حکم ورته وکړو چې دا د زما د جماعت نه وباسي. دغه شیخ غلام حضرت هم نقل کړی دی او سلام دی د شیخ الاسلامي ته چې څومره د دجل نه کار اخیستی دی کم از کم چې پورا واقعه خو نقل کړی هغه چې دغه راغلي دي چې هغه سړی ودرېده نو خلکو ته یې ویله چې تاسو ما پېژنئ زه د فلاني او د فلاني تبلیغ ول خو دا خبرې نه کوي که ناسخ او چې قرآن کې الله وایي تصریحات نابغه کې هم نقل کړي دي قل هذه سبیلی ادعو الى الله چې پیغمبر ته خلکو ته ووایه چې دا زما لار ده چې ادعو الى الله زه خلک الله طرف تر بولم علی بصیرت په بصیرت سره انا ومن اتبعني دلته راغلي دي چې علی بصیرت معنا دغه چې علی علم سبحان تیری قدرت اول خو خبره دغه ده مظهری هم لیکلي دي قرطبي هم لیکلي دي د ټولو تفاسیر دنه ډکي ابن کثیر هم لیکلي دي چې علی بصیرت معنا دا هم کوي چې په حکمت سره او په مینې سره او په بصیرت سره او په عقل سره او په پوهې سره او تبلیغ والا الحمدلله بوقوفان نه دي رسیفیانو په شان باندې چې جوماتونو کې ټوپونه وایي او بل علی علم و علی بصیرت معنا یوه دغه هم ده چې علی علم زه خلق الله طرف تر بولم سره د علم سره د دلایلو نو علم یو علم تفصیلي ده یو علم اجمالي یو ورځ یو سیفي نه ما پوښتنه وکړله مال تا ته علم تفصیلي معلوم دی وایي او جي مال ښه د ټوله دنیا په الله پیدا کړی دی نو الله چا پیدا کړی دی د دې سوال ما ته جواب راکړه کنې ته خو به تبلیغ نه کوې د دې خبرې چې د ټوله دنیا الله پیدا کړې ده ځکه ته خو تبلیغ ځکه ما کوه چې تا ته د دې سوال جواب نه راځي وبهت الذي کفر بغلش
ورته دا هم پته نه وه، حالانکې د عقایدو ټولو کتابونه د دې نه ډک دي چې العالم محدث ولا بد للمحدث من محدث والا لزم التسلسل. دا ټول د عقاید کتابونه د دې عبارت نه ډک دي، خو دې ته جواب نه ورکړي. الحمدلله تبلیغ ولته هم علم وي، علم اجمالی چې د کومې خبرې دوی تبلیغ کوي د هغې خبرې دوی سره علم وي، دوی ته شپږ لمبر بیانوي. او وایي چې اشرف علي تانوي صاحب هم د تبلیغ خلاف. دا تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے مفصل جوابات کی شیخ العزیز مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ دے سوال تفصیلی جواب کړی دی چې اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه د تبلیغی جماعت نه څومره خوشحال او د خلفا څومره نه خوشحال د دې زمانه مونږ ټول اکابرین. وایي چې شیخ رحیم الله حقانی صاحب هم د تبلیغ خلاف دی. هلکه بیخصوص دروغ مه وایي، په دروغجن باندې د الله لعنت وي. د بخاري حدیث چې د منافق ونیسني دغه هم ده چې کله خبره کوي نو دروغ وایي. شیخ رحیم الله حقانی سے بیان ما سره خپل پروت دی چې هغه د تبلیغ جماعت مخالف نه دی. او بل د شیخ رحیم الله حقانی سے رحمت الله علیه دامت برکات العالیه بیان دی چې زه اعتماد په موجوده فتاوجاتو کې په فتاوا فریدیه او په فتاوا حقانیه باندې کوم. رضا چې فتاوا حقانیه ولسوي فتاوا حقانیه کې دویم جلد کې او په صفحه 438 باندې باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر کې فتاوا حقانیہ لیکي چې نے تاسو کړي دي چې خاصه تبلیغ جائز دی کنه. سیفیان نه مانی سیفیان واوري فتاوا حقانیہ ورته وایي مروج تبلیغ کا مقصد اعلاء کلمت اللہ اور تعلیم اور تعلم ہے جس کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت کی شرعی ذمہ داری ہے اور دونوں کو تبلیغ دین کا حق حاصل ہے. فتاوا حقانیہ ولوي چې نر هم تبلیغ کوي چې خزه هم کوي چې د خزه تبلیغ جائز دی. آیا چې تبلیغی جماعت چېرته گمراه جماعت وایي نو کم از کم چې د فتاوا حقانیہ ول په فتوا په لګولې وایي کنه چې دا گمراه جماعت. مفتی فرید صاحب نے چاہتا پوسٹ کرے دے فتاوا فریدیہ سلورم جلد فصل ما يتعلق بالجماعت التبلیغیہ صفحہ 172 دا چاہتا نے تپوس کرے دے کہ تبلیغی جماعت کا بدرد ویل دا صحیح دی. مفتی صاحب کو جواب کے ورتوائی مفتی فرید صاحب رحمت اللہ علیہ وہی کہ تبلیغی جماعت یو نیک با اثر اور فعال جماعت دے اور زندقیت کو دے زمانے کے کہ سوک دا دے جماعت مخالفت کی دا اسلام دشمن دے. تبلیغی جماعت مخالفت کے سو کہیں تبلیغ دا دین دشمن دے. وہی کہ ٹولو مسلمان تمام مسلمانوں کے لیے اس میں تعاون کرنا چاہیے. ٹولو مسلمانوں کا پکار دا کہ تبلیغی جماعت وال سره تعاون کوي او دا سیفیان او بریلیان او وہی کہ جماعتوں کی بیان نہ پڑے. البتہ بعض افراد کی خامیوں پر انکار کرنا شان مسلم. تبلیغی جماعت کی کچرتا غلطیاں نے بھی مغا پر اصلاح کرے. دا مفتی فرید صاحب ولتا سو اور چې څوک د تبلیغی جماعت مخالفت کوي کم از کم چې مفتی صاحب خو یو ټکی خو داسې لیکلی وای که نه چې د عوامو تبلیغ نه دی جایز. دا ما سره په لاس کې کتاب دی تبلیغی جماعت اور اس کی دعوت کے اصول اور آداب. دا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب لیکلی دی. ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب چې دا دې وخت کې د ټول پاکستان مدارسو امیر دی، وفاق المدارس العربیه او د ختم نبوت هم امیر دی. دې هم د تبلیغی جماعت باندې چې کوم اصطلاحات کېدي په دغه اصطلاحاتو کې یو اصطلاح دې هم جواب کړی دی چې د عوامو تبلیغ صحیح دی او په دې کې هیڅ هغه نشته. دا ټول تفصیل پکې لیکلی دی. تبلیغی جماعت اور اس کے دعوت کے اصول و ضوابط نو دا عوام تبلیغ بالکل جائز ہے. فامداد السائلین کے چې د دارالعلوم کراچی فتوا دا مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی سے وہی کہ تبلیغی جماعت دیر خود کار کوي. امداد السائلین دے کتاب العلم دے او صفحہ 292 دا وہی کہ ټول دنیا سے د تبلیغی جماعت نہ پیدا رسیږي او چې څوک تبلیغی جماعت ول سره تعاون کوي چا نے تاسو کړی چې یو سړی لا چې د کور نه تبلیغ تانو کور ول ته به هم ثواب ملويږي. مفتی سے ورته په جواب کې لیکي چې ها کور ول ته به هم ثواب ملويږي. بہرحال زما وړونو قرآن او د حدیث د نصوص نه دا خبره ثابته ده چې د عوامو تبلیغ هم جایز دی. د عوامو تبلیغ بالکل جایز دی او دا خلق دا د تبلیغ اصل کې نه د دین دشمنان دي. د سیفیان چې دي د په حقیقت کې د دین دشمنان دي. تبلیغی جماعت په دې وخت کې ټول دنیا کې لګیا دي. الله جل جلاله فتاوا عثمانی کې په اول جلد کې په صفحه 246 کتاب ما يتعلق بالدعوه والتبلیغ کې مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتهم العالیه چې په ټول دنیا کې ګرځېدلی دی هغه وایي چې دغه جماعت نه په دنیا کې ډېره دیني فایده رسېږي. نو د دې جماعت مخالفت کول
دا اصل وجه دغه ده چې دا سیفیان په جوماتونو کې ګډېدانې کوي صفونه وهي نو بس دوی ته تبلیغي جومات والا په هغې باندې رد کوي نو ځکه دوی ته دغه خوند نه ورکوي. بهرحال الله جل جلاله دا مونږ ته د حق سره د ودرېدلو توفیق را نصیب کړي او د باطلو نه او د باطل د فتنو نه مې د الله زمونږ حفاظت نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.